ډېر هایو. تفهیم به یې موږ خپل وی ورته وي چې نوښار تخت نوښار چې کوم دی په هغې باندې چې کوم جنګ روان دی هغې حاصلولو دپاره چې کوم هلې ځلې روانې دي روزانه نوي یو دلچسپ انداز کې او نوي موډ کې داخلېږي. څنګه چې موږ سینر صحافي تفهیم به یې ووایي چې په رشکه کې غونډه شوې د پاکستان مسلم لیگ نون نظریاتي کوم ورکران دي هغه ورکران چې بنیادي ورکران دي ډېر وخت نه 10 کاله 20 کاله 30 کاله نه 40 کاله دی را روان دي پاکستان مسلم لیگ نون سره وابسته را روان دي. هغه میټینګ شوی دی په سلیم مجاهد په کور کې. سلیم مجاهد پاکستان مسلم لیگ نون د تیر شوی پخوانی جنرال سیکرټري پاتې شوی دی به بقول هغه چې زه پارټۍ کوم اوس موجوده ایم پی ای دی دنه ناراضه شوی او اختیار وري نه بیا پارټۍ پرېښې وه. اوس بیا د په پارټۍ کې مسلم لیگ نون ته واپس راغلی دی. امیر مقام راغلی او په هغه جلسې کې شمولیت اعلان کړی. اوس بیا پارټۍ کوم فیصلې چې اوس کوم شوي دي په هغې باندې بیا ناراضګي اظهار یې کړې ده. پوره نوښار ضلع کې څومره چې د سینیر ورکران یې هغې میټینګ یې راغوښتی و او په رشکه کې او هغه میټینګ کې ډېر اهم فیصلې شوي دي. مشیت الرحمان چې پاکستان مسلم لیگ تیر شوی جنرال سیکرټري پاتې شوی دی اوس هم سینیر رهنما دی او اعلی قیادت چې هغې سره ټول جان پہچان دی هغې په دې کې موجود و او په دې اجلاس کې فیصلې مو شوې. فیصلې دا وایي چې کوم پاکستان مسلم لیگ نون کوم ایم پی ای د اختیار ولي خان هغه سورې د مخکې خپل کور کې نوښار هاوس کې هغې چې کوم یو فیصله کړې وه پاکستان پیپل پارټۍ کینډیډیټ احمد خټک په حق کې خپل رور د مسلم لیگ نون امیدوار عبدالحق ولی هغې دستبرداره کړو او خپل ورکران چې دي هغې ته دا میسج ورکړو دا هدایت یې ورکړو چې تاسو احمد خټک چې دی پیپل پارټۍ کینډیډیټ دی هغه کامیابۍ دپاره تاسو هلې ځلې شروع کوئ او هغه ته تاسو خپل ووټ ورکوئ. او په دې فیصلې خلاف کوم چې نن کوم دا بیټک وشو دا انتهایی حاملو او د ډېر دورس فیصلې مخامخ رالی. تفهیم دی کوم الاینس چې کوم پیپل پارټۍ سره پاکستان مسلم لیگ نون هغه فیصله دی ریجیکټ کا سراسری ریجیکټ کا او دی دا اووی سلیم مجاهد دی او مشیت الرحمان صاحب د سره چې څومره سینیر رهنما په دې باندې متفق شو چې تحصیل نظامت نوښار چې کوم روان الیکشن دی کې احمد خټک ته ووټ نه ورکوي پاکستان مسلم لیگ نون یو ورکر به ورته ووټ نه ورکوي او څلور رکنی کمیټي جوړه کړه چې اب سبا یا بل ورځ دوه ورځو کې به هغوی فیصله کوي چې کوم کینډیډیټ په دې حلقې کې پاکستان مسلم لیگ نون به سپورټ کوي دی به ورته میسج ورکوي دا کمیټي. او دغه شان دی چې کوم دغه وشو دا کوم اجلاس و اجلاس کې ډېر ګرم تقریرونه پکې وشو. تحفظات یې پسې د تحفظاتو اظهار یې کړی دا کم دي وی ورسره هغه شریک. تفهیم به یې تحفظات اظهار دا و چې هغې دا وایي چې مشیت الرحمان دی او سلیم مجاهد دی چې دا کم الاینس پیله خو چې پاکستان مسلم لیگ نون کم ایم پی ای کامیاب شوی دی اختیار ولي خان په دې کې ټول ورکران او تنظیمونو لاس دی. اوس چې تحصیل نظامت راغلو نو د چا نه مشورې تپوس ونه کړو خپل رور چې دی عبدالحق ولی هغه ته ټکټ ورکړو او په هغې باندې پارټۍ کارکنان حیران وو چې چا سره مشاورت ونه کړو خو چې ټکټ یې ورکړو نو بیا پارټۍ ورکرانو کار هم شروع کړو ته هغه دپاره عبدالحق ولی دپاره ډور ټو ډور کمپین هم شروع کړو. بیا اچانک پی ډي ایم جماعت پرېښو او کوم چې پی ډي ایم نه بار پارټي د پیپل پارټۍ هغې کینډیډیټ په حق کې خپل رول ویدرا کو او کارکنان چې دي هغې ته کان وکان خبر ور نه کو. په دې باندې هغې تحفظات اظهار وکړو چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دا چې کوم د ایم پی ای باندې نظام ولګولو چې دا د خپل کور ډرایینګ روم پارټي جوړه کړې ده او کارکنان داسې فیصلې هیڅ صورت نه مني. څلور رکنی کمیټي جوړه کړه او کمیټي به فیصله کوي چې پاکستان مسلم لیگ نون کوم نظریاتي ورکر دی هغې به کوم امیدوار ته ووټ ورکوي. تحصیل نظامت کې به مسلم لیگ نون امیدوار څه فیصله کوي یا څلور رکنی کمیټي چې ده هغه 24 घंटे کې دننه د ورکرانو ته خپل میسج تفهیم به دې سره زمونږ مسلم لیگ نون